السلام علیکم مرګلو بلال جاجی هم یو کس دومره بشمیره په ډزو لګیدلې د مرګلو چې هر ځای هغه سورې دی راځي چې هغه سویلی تاسو وګورئ. السلام علیکم دوستانو زن تاسو د پاره خاص کر د پښتنو د پاره یو ویډیو جوړوم چې ما په زندگی کې سلیدلی او په ما سره تیر شوی دی. دا وګوره دا ټول لګیدل ما په ګولې باندې دومره ډیر لګیدل ما چې دا د دې نه وېسه د خېټه مې دلته به مې غټې امتیاز کړې په دا ملا باندې مې کلمې وته د پورا دومره زیات لګیدل ما او دا خپا مې دومره لګیدل و چې خالی پکې اړو کې پاتې بس دا وګوره دې کې صرف اړو کې پاتې بس او پټې پکې بس پټې هم نشته دلته خالی بس اړو کې دې کله کله دا اړو کې مې د لګي کنه سیده مې د مغزو ته شاټ راځي جټکي راځي لکه دومره زیات لګېدل ما دا خپا مې لګېدل و دا وګوره دلته ګولې پې وچې دا مخامخ سیټ نه لګي وه دلته ګولې پې دلته لګېدلې وه سیده په دې کې ماته وه دلته پې برسران ګولې تلې وه خو زه نن تاسو دپاره صرف زما د جسم مقصد دی که نه دې دپاره تاسو ته دا خبره کوم چې په دې دنیا کې که په کروڑونو روپۍ ګټې که نه په کروڑونو په اربونو بیا هم څه ترې نه جوړېږي نه او که په خالي ځان له روټۍ پیدا کوي بیا هم څه نه جوړېږي. اصلي مقصد دی د انسان عبادت چې د الله عبادت شاوکا کامیاب دی. ولې چې زه چې کله په ګولې ولګېدم په کلاشنکو په داسې په نږدې په مخامخ 2 کلاشنکو پې راباندې وچلېدې خو زما یې څه قصور نه و ولې چې د یخني ورځې وې زه د بنو اوسېدونکی یم د بنو شباشاه شیخان اوسېدونکی یم امان الله شاه مې نومه دی او موږ په سیالکوټ کې 22 سال وشل چې سیالکوټ ته راغلي. زه چې کله 2 کسان وویشتل که نه هغه به ما معاف هم کړل داسې مې معاف کړي چې په کلاشنکوف مې پې نیولې و معاف مې کړ لکه د جیل نه مې هم خلاص کړه خو زما صرف دا مقصد و چې زه چې کله په ډزې ولګېدل نو اول خو زما په جسم کې څه نه وه ولې چې ټول شلېدلی یم تاسو په مخامخ یم که نه زه نن دا خبره ځکه تاسو ته کوم خاص کار پښتنو دپاره چې زه کله په ډزې ولګېدله زما هر څه شلېدلي نو اول خو ما ته کلیوالانو چې تا کې څه نه وه موږ دلته په تا لاس کېښوده ته ختم وې مور مې راغله هغې چې زه کله په سینا پورې ونیول که نه ما جسم ته دوباره روح راغی او چې روح راغی نو مور مې او ماما مې تر د بنو اسپتال کې ما ډاکټر ته وویل چې ډاکټر صاحب د کلمې را دننه که زه سیده کېدی نه شم په ملا وتې وې نو هغه چې دننه کړې زه سیده شل ما ورته چې بس اوس صحیح شمه نو د بنو نه پېښور پورې یوړل او بار به مې راباندې مور لاس اږده چې دا مړه ده که جمدی دی ما ورته چې مور یې لاس ما راوړه بس زه جمدی یم او جمدی یم که نه چې کله پېښور اسپتال ته ورسولو هلته مې د شپې نه پروت وم سهار مې اپریشن وشوې خو بیا ما چې څه وخت تېر شه که نه دا ویښته میښته هر څه زما ختم وي وینه رانتلې او بس تش مړې د هډوکي غوندې پروت لکه خالي تش هډوکي چې بیا ما هلته په بیډ باندې خوب ولیده چې داسې مخامخ زما بیډ وي او یو راته مخامخ بل بیډ وي زه سهار 9 بجې اوده شوی وم اوده نه وم خو بس هسې خالي سترګې مې ورغلې وې سترګې مې معمولي درنې شوې که نه لکه په خیالونو کې مې ولیده اوده نه وم دا ما په خیالونو کې ولیده چې ما ته چا وویل چې زه داسې په یو کمره کې ناست وم مخامخ او داسې راته مخامخ
دروازې ته مې کتل، غټه غوندې کمره وه. کمره دغسې وه، داسې غټه کمره وه که نه. په یو کونا کې یو هلک ناست و، یو کې بل هلک ناست و، هلته یو هلک دلته بل هلک، مخامخ زه وم او داسې ګیټ و که نه. چې کله په داسې ګیټ باندې ما ګیټ طرف ته خیال کو، نو ما ته چا وویل چې اسرائیل علیه السلام را روان دی چې چا نه به روخخلي. بس زه ورته ګورم چې د اسمان نه راکوز شو او چې څنګه لاندې راغی که نه، ما نه یې روخ اخیسته. اول په ځمکه مخامخ راته ودرېده، خو چې ما ته یې داسې لاس راکو که نه، چې لاس یې راټولو ده بس دومره ما ونه داسې وکړ چې یا الله ته ما بچ کړې که نه. چې ما نه یې روخ اخیسته، نو فرشتې ورته غوږ پورې څه وویل، هغې اجازت ورنکړه که څه حساب و چې الله پاک فرمایي چې بس پرېږده. نو ما نه یې روح وانخیسته، زما په مخ کې د یو کس نه روح واخیسته، هغه د لرې ځای نه یې ونه راواخیسته، هغه مړ شو. الله ته یې وویلې د بل کس نه یې روح واخیستو، هغه مړ شو. او ما ته یې داسې د سرې سترګې راواړولې، په هغه ځای کې ولاړو، د لرې ځای نه یې خلکو نه روحونه، دوه کسانو نه روحونه راخیستل. په هغه ټایم زما هم د بریتونه معمولي شنه شوي وو، د هغه دوه هلکانو. نو منګه واړو که نه چې دا زه لګېدلی وم، نو چې دوه کسانو نه یې روحونه واخیستل، ما نه یې وانخیستو. خو چې څنګه بار ووته که نه، دومره دروند دروند قدم یو چې څنګه د اسمان نه راکوز شو، ځمکه ورلاندې په خوځېدو شوه. او بس چې یو قدم یو دلته کې ولاړو، د دوه ما نه یې روح وانخیسته، دوه کسانو نه یې واخیستل. او چې څنګه هغه اسرائیل علیه السلام بار ووته که نه، چې څنګه یو قدم بار ووته، بس داسې شو غیب شو. او دا تور صدر یې په سر کړی و که نه، لکه د بلا نه یې داسې ورپسې ګرېده. د انګلیش فلمونو کې د جادوګر نه چې داسې الوځي، په دغه شکل کې راغی، و سرې سترګې او دومره اوچت قد یې و لکه 7 فوټ قد یې و. زما په مخ کې د دوه کسانو نه روحونه واخیستل. خو چې څنګه ووته که نه، ما چې زه چېرته منډه کړمه، هوا خو ما کې اکسیجن و، پیپونه راکې لګي، دلته وینې صفایي والا پیپ و، وینه به یې صفه کوله. د کولمې کې مې ټول ټاکونه یو، دلته به مې غټې میتیازې کولې، په دې ځای باندې کلیپ ورته لګېدلی و، واړې میتیازو پیپ راته لګېدلی و. اوف تباه و برباد وم، زه خو چېرته خوځېدی هم نه شل. او ما چې که زه ټیک یم که نه، چې زه راویښ شل، نو ما چې یا الله چې دا به اوس څه کېږي. بس چې یوه ورځ ما سره په بیډ تېره شوه هغه نه، چې نن مې لیدلی د سهار چې سبا هغه ټایم راتله، سهار مخامخ بیډ باندې ما ته یو هلک و، ټیک ټاک و، هغه په سلګو شو. او چې په سلګو شو، بس هغې ته یې اکسیجن ولګو، سسټر یې راغلې، په دا خېټه خېټه کې ووی، پېښور لیډي ریډینګ هسپتال کې هغه مړ شو. او چې هغه مړ شو، په هغه بیډ باندې بل کس راوړ، بل یې پې واچو، هغه هم پې یوه شپه تېره کړه. ټیک ټاک و، د مشین یې لاس خالي نیولی و، هغه یوه شپه پې تېره کړه. دویمه ورځ ته هغه چې بیا سهار ټایم راغی چې ما خوب لیدلی و که نه، په بله ورځ ته بس هغه په خوب هم نه، په خیالونو کې مې لیدلی و، خو بس په ښکاره مې لیدلی و. بس چې دویمه ورځ راغله که نه، چې هغه یوه شپه پې تېره کړه، بله ورځ ته هغه مړ شو. بس ما وویل چې یا الله درېیم خو زه ومه، مې چې یا الله زه به تبلیغ ته ځم، زه به لمونځ اودس کوم، خو چې ته ماله زندګي راکې. بس الله پاک راله زندګي راکړه. بیا مې 40 ورځې په تبلیغ کې ولګولې. نو دا هر څه ما په د خپلو سترګو ولیدل که نه. زه وایم چې د انسان 1000 کاله زندګي شي که نه، بیا به مري. او که زمونږ څه زندګي ده، 40-50 سال زندګي ده، نو په دې کې بس دغه 10-15 سال چې دي دا ماشوم وي، سړی پوهېږي نه. او چې بیا لږ در باندې ځواني راځي، بیا د تقریبا د 15-19 25-30 پورې
سړی په ځواني وي دغه 10-12 کاله بیا هغې نه پس په بوډاوالي روان شي نو د چا هېڅ زندګي نشته. دا ټولو پښتنو ته زه وایم چې دا ویډیو ګورئ او څومره یې شیر کولی شئ په څومره زبانونو کې ډبلینګ په ورکولی شئ ډبلینګ پې وکئ شیر یې کوئ ځان سره چې چا سره ټیم نه وي یو بل یې میسنجر ته سینډ کوئ بل ټیم یې وګورئ که نه اول نه میسنجر ته سینډ کوي واټساپ ته یې چاته سینډ کولی شي میسنجرو ته یې سینډ کولی شي چې څومره ثواب درته میلاویږي دا هر سړي ته زه وایم چې په دنیا کې هېڅ مقصد نشته د انسان بچي که لوی کې که نه ټول عمر بچو دپاره سړی خواري کوي ښځې دپاره بچو دپاره لګیا وي خو چې بچي لوی کې نو بچي دې څه وشي چې څنګه موږ د خپل کور نه جدا شوي ځان سره هر یو سړی د خپلې ښځې شو مور پلار ته مې څه پیدا نه میلاویږي داسې به زموږ ستاسو د بچو حالت وي بچو دپاره سړی ارامو حلالو ته نه ګوري خو بس دشمنیانې کوي خلکو سره یو بل سره هر څه کوي او موږ خپل قبر چې دی خپل قبر موږ یې هیر کړی دی موږ ته پکار ده چې هر یو سړی خپل لمونځ او اودس پاخه یوسي خپل عبادت شروع کړي ولې چې بچي که لوی شي موږ ته څه پیدا نه راکوي خره ته چا ویل که نه چې بچی دی اوښه خره وتی چا به خپل وزن وړي او زه به خپل وزن وړم نو موږ تاسو ته د بچو څه پیدا هم نشته دی دومره ډېره خو هغه ساتل و لویول یې چې دي هغه یې په موږ باندې الله پاک فرض کړي دي که نه خدمت به یې کوو نو زه ټولو پښتنو ته وایم چې که په کور کې مې لوفر وي که په کور کې مې بدماشان کسان وي چې په غرور په تکبر کې نو دا ویډیوګانې ورته ورسوئ ورته ویې غږوئ دا هر څه مې دا وګورئ په مخامخ چې ما هر څه په دنیا کې لیدلي دي اوس هم راته الله پاک هره خبره په خوب کې ښیي چې سبا را باندې سر رواني هغه الله پاک راته په خوب